یو کس تپوس کړی دی چې په قسطونو باندې عمره کول څنګه دي؟ قسطونو باندې عمره کول څنګه دي؟ نه دي ټیک په قسطونو باندې عمره کول. عمره واجب نه ده، فرض نه ده. ته په ځان باندې قرض اخلي او عمره کې داسې کول نه دي پکار. یو کس تپوس کوي چې داسې غوا چې د هغې عمر 2 کاله دی یا د 2 کالونو زیات دی لیکن غاښې نه دي کړي، په دې قرباني کېږي او قرباني پې کېږي. د قربانۍ کولو تعلق د څاروي د عمر سره دی، د غاښو سره نه دی. نو که مثلا غاښې نه دي کړي او عمر یې پوره دی او رښتیا ده چې عمر یې پوره دی، دروغ نه دي، نو بیا پې باندې قرباني کېږي. که چېرې څاروی داسې چې هغه غاښ وو او غاښ یې وتي دي، مات شوي دي، بیا پې نه کېږي ځکه چې عیبجن شو. بل سوال یې کړی دی چې داسې غوا غویی چې د هغه قد او وزن او ظاهري صورت هغه د 2 کالو د څاروي غونې معلومیږي لیکن عمر یې کم دی، په ده قرباني کېږي که نه؟ بلکل پې نه کېږي. چې یو ورځ عمر کم وي بیا هم پې باندې نه کېږي، یو ورځ عمر کم دی بیا هم پې نه کېږي. په د اختر په ورځ باندې څاروی پیدا شو سخی د هغه قرباني په 12 د ذوالحجې باندې د اختر په 2 ورځ کېږي، 3 ورځ باندې، ځکه چې د سپوږمۍ په حساب باندې ورځ هم لنډېږي. یو کس تپوس کړی چې زمونږ په کور کې یو ماشوم شوی دی او هغه ماشوم د پیدایش نه بیمار دی، چې څنګه پیدا شوی بیمار دی، د هغه نوم مونږ اسامه ایښی. خلک راته وایي چې دا نوم یې بدل کړي نو بیا به ښه شي. دا بلکل غلطه ده. اسامه نوم ټیک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حب دی او صحابي دی، د زید ابن حارثه بچی دی. دا نوم بدلول قطعا نه دي پکار. دا د نوم وجه نه ده، الله پې راوستي د بیماري راوستونکی الله دی او لرې کوونکی هم الله دی. دا الله نه سوال وکوي، صدقه ورکوي، الله به یې ښه کړي. یو کس وایي چې یو سړی ګناهګار دی او د جمعې په شپه باندې مړ شو، نو هغه باندې په قبر کې عذاب وي او که نه؟ د جمعې په ورځ باندې د مرګ په باره کې او د جمعې ورځ د شپه هم د هغې سره تعلق لري. حدیث مبارک کې تخفیف د عذاب راځي، چې عذاب کې تخفیف راځي او په شرط د دې چې ایمان محفوظ کړی وي. یو کس تپوس کوي چې په موس کې که چېرې کپړه د ګیټیو نه ښکته شي نو دا مکروه تحریمي دي او که نه؟ په موس کې چې کپړه د ګیټیو نه ښکته شي دا مکروه تحریمي دي او که نه؟ د کپړې د ګیټیو نه د ښکته کېدو تعلق د موس سره نه دی، بلکې د موز او غیر موز د دواړو سره دی. یو مسلمان هغه د ګیټیو نه پرتوګ او پنسې ښکته ساتي. بعضې خلک په داسې معاشره کې پاتې کېږي چې دی د پنسو دا وروستی حصه د پوندو د لاندو راولي او دی دا عیب ګڼي چې زه یې پورته کړم. دا حرام دي، مکروه تحریمي دي، اگر که د موز نه بهر وي. د موز سره د دې خاص تعلق نه دی، په موز کې هم ده او د موز نه بهر هم ده. او که د یو سړي د عذر د وجې نه خیال یې نو او د ده پرتوک چې کوم دی نو ښکته شو، ګیټۍ پټې شوې، حالانکې دی داسې کوي نه. لکه صدیق اکبر په مخ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سیس قباحت ذکر کړو، نو هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله کله زما خیال نی او زما کپړه ښکته شي. ورته یې وفرمایل چې ته په هغوی کې نه متکبرینو کې، یعنې مطلب دا دی چې ستا خو په بېخیالۍ کې داسې شي. نو که داسې وي نو هغه داسې ګناهګار نه دی. او کوم سړی چې قصدن د فیشن په طور باندې یا په ارادې سره داسې کوي دا ګناهګار دی او حرامو ته نږدې دی دا فعل. باقي موز د ده وشوخه، د موز اعاده پې باندې نشته دی، موز شوی دی، لیکن دا کار یې خطا دی. یو کس تپوس کوي چې امام په فرض موز کې یو آیت ووي او د هغې نه پس آیت یې پرېښو بیا 3 آیت ووي، نو دې سره موز فاسدېږي او که نه؟ که چېرې دا یو آیت یې پرېښی وي او دې سره په معنا کې دومره فرق نه راځي چې سړی د هغې معنی په اعتقاد سره کافر کېږي، دا د عالم نه تپوس کول پکار دی بیا چې دا آیت ویلی و، دا آیت پرېښی و او دا آیت بیا ورپسې ویلی و، نو بیا موز نه ماتېږي. او که چېرې نه دا په معنا کې دومره فرق راځي چې د هغې اعتقاد کفر دی، نو بیا موز ماتېږي. یو کس تپوس کړی چې سړي سره سره زر نشته، سپین زر نشته، نو هغه سره څومره پیسې پکار دي چې په هغه باندې قرباني واجبېږي؟ دومره پیسې ورسره پکار دي د ضرورت نه علاوه چې هغې باندې 2.50 تولې سپین زر کېږي، 52.5 تولې چاندي، 2.50 تولې سپین زر پې باندې کېږي چې بازار ته لاړ شي، په ده باندې قرباني واجب ده. یو کس وایي چې د جماعت دروازو سره دواړو طرف ته 1/6 فوټ شیشه لګېدلې ده چې په هغې کې د لرګي ګلونه وغیره دي،
او بیا هم پاغې کې چې سړی موس مخامخ ودرېږي نو عکس ورته په نظر راځي دا موس جایز دی او که نه او موس جایز دی لیکن بهتر دا ده چې هغه شیشه داسې وي چې هغه رنګینه نی توره نی چې پاغې کې ښکاري چې صفا شیشه وي د اوبو په شان موز یې کېږي. یو کس تپوس کوي چې نن سبا د موسم په لحاظ سره که د ماښام د وخت نه پس یو نیمه ګنټه تېره شي نو د ماسخوتن اذان کول جایز دي او که نه؟ بعضې علما ویلي دي چې جایز دي لیکن د اوړي په موسم باندې د ماښام د غروب شمس او د ماسخوتن مونځ روا کېدو په منځ کې فاصله لغونې ډېرې په ژمي کې کمه وي په اوړي کې ډېرې نو دا دورانیه د یو نیمه ګنټې نه اوږدول پکار دي. یو کس وایي چې زمونږ په محله کې زمونږ امام صاحب چې کله قد قامت الصلاة وویلی شي نو دی پاسي او بیا ودرېږي مونځ کوي نو داسې عمل کول څنګه دي؟ کتابونو کې راځي چې کله قد قامت الصلاة وویلی شي نو بیا پاسېدل پکار دي. د هغې مطلب دا دی که چېرې د عذر د وجې نه یو کس ناستو ستړی او سا کېدو او هغه دمه کول غواړي او قد قامت الصلاة وویلی شول نو هغه کس ته پکار دي چې او صف ته راشي. د دې دا مطلب نه دی چې یو سړی دې کینی چې اقامت شروع شي او قد قامت الصلاة سره دې پاسي. د دې مطلب دا دی چې د مس د صفونو اهتمام د مخکې نه پکار دی او که چېرې یو سړی بالفرض تر اوسه پورې صف ته لا نو راغلی نو قد قامت الصلاة نه پس چې دی کله د صف نه بهر دی ناست دی او دلته مس شروع کېدو واله دی نو دی په هغې ګناهګارېږي لکه امام چې مس شروع کړي او دی نیت نه تړي. بل تپوس یې کړی دی چې د جمعې د مونځ نه پس د سحر مونځ پسې متصل ذکر په پابندۍ سره کول یو ذکر هغه دی چې هغه د اسلافو نه اغشتی شوی وي هغه څوک کوي نو هغه کولی شي او یو ذکر د ځان نه دی د ځان نه په خپل طور سره خصوصا هر مونځ پسې داسې نشي کولی. یو کس وایي چې یو بنده امامت کوي هغه په مونځ کې قرات کوي لیکن هغه قرات کې کمزوری دی او کله سین او زی او ذال کې فرق نشي کولی دی سره مونځ فاسدېږي او که نه نو د هغې تعلق د هغه د قرات د اورېدو سره دی. کله کله سائل تپوس وکړي هغه یو شان اوري حالانکه ویونکي تلفظ صحیح کوي چې کله واقع د هغه تلفظ خراب وي او معنا ورسره غلطېږي نو بیا مونځ فاسدېږي. یو کس تپوس کوي چې د ګوتو نه ټکونه ایستل په مونځ کې دا څنګه دي؟ نو دا ښه نه دي دا مکروه دي چې سړی په مونځ کې ولاړ ټکونه وباسي. دغه رنګ چې په مونځ کې ولاړ په تشو باندې لاسونه ایښي چې دا مکروه دي دا سستی ده او کسل الله جل شانه نه دی. خو یو کس وایي چې زمونږ جماعت سره یو مزار دی چې په هغې کې سالانه عرس کېږي او د عرس دوران کې ډولکي او باجې د هغې اوازونه هم په جماعت کې اورېدی شي او د عرس دوران خوراک وغیره دا هم ورکولی کېږي. نو تپوس دا دی چې په دې عرس کې شرکت کول او د هغې خوراک خوړل څنګه دي؟ دا نه دي جایز ځکه چې دا ډول باجې د یو مسلمان قبر سره وهل دا اسم حرام ده او بیا د یو ولی الله قبر سره دا په ګناه د پاسه ګناه د دې نه اجتناب پکار دی. دا څیزونه پرېښول پکار دي. په دې باندې نه صاحب قبر خوشحالیږي او نه پې الله خوشحالیږي. الله هم پې ناراضه کېږي او صاحب قبر که مسلمان او ولی او بزرګ نو هغه هم پې ناراضه کېږي. په ورځ د قیامت به ستا غاړی او د هغه به لاسې ستا غاړې ته به یې اچولی چې تا زما قبر سره دا ډولکي ولې غږول. دا حرام دي. په یو حدیث مبارک کې په یو آیت کې چرته اجازت نشته نه د اسلافو نه دا ثابت دي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. بیا په داسې موقع باندې چې څوک خوراک ورکوي نو دې نه معلومیږي چې هغه د دوی سره معاون دی ځکه چې دوی خېټې ډکي او خېټو ته دا خوراک ځي نو د یله ډولکي وایي چې ورته ووایي چې ډولکۍ ټوله شپه وه خو روپۍ یو نه در کوم او یو نوړۍ نه در کوم. بیا ته ګوره چې څوک راشي قبر چې څوک دا سرمایه ورکوي د هغې په وجه باندې دی داسې ځای ته راځي اولته کې دا ډول باجې غږوي چې هغه سرمایه په هغې بنده کړي نو بیا به نه راځي. نو ورکوونکې اصل مسبب هغه ګرځي دا سبب د هغه طرف نه دی هغه په دې کې د هغې نه زیات ګناهګار دی. یو کس تپوس کړی دی چې کله د قربانۍ زناور 4 یا 3 رګونه کټ شي نو بعضې خلک په هغې کې چاړه وهي حالانکې هغه حلال شوی وي او هغې سره هغه ته تکلیف رسیږي. داسې کول مکروه دي او که نه. کله چې څاروی هغه ته حلال کو نو د هغه 4 رګونه دي چې هغه کټ کول پکار دي. یو هغه پیپ ته په مرۍ کې چې په هغې باندې خوراک ځي
او سخات پیزي. دویم هغه دی ګوډګوډی چې په هغې باندې هوا ځي، نفس تنفس اغلي، ساه اخلي. او دریم د دې سره ښي طرف ته او ګس طرف ته 2 غټ رګونه دي. نو دا 4 څیزونه شول. دې ته په حدیث مبارک کې 4 رګونه ویل شوي. دا کټکول پکار دي په ذبح کې. که چېرې په بېخیالۍ کې په دې کې 3 کټ شول، یعنې د خوراک والا نالی او د سا والا نالی کټ شو، یو سر رګ کټ شو، نو بیا هم قرباني وشوه. لیکن 4 واړه کټکول پکار دي. تا چې مسله لیکلي ده چې 3 رګونه کټ شوي، څاروی حلال شوی دی، نو دا خطا ده. چې 3 رګونه کټ شوي دي، یو پاتې دی، نو هغه پاتې رګ هم کټکول پکار دي او د هغې دپاره چاړه وال دا جایز دي. دویمه دا ده چې د څاروي حلال شوي په هغه ځای کې په مرۍ کې چې کوم ځای نه حلال شوی دی، په هغې کې چاړه وال دا هغه ته اذیت رسول نه دي، بلکې د هغه د پسا پیستو کې اسانتیا ده او سهولت دی. خو البته دومره کوشش کو چې چاړه 13 ساته او مټې مضبوطو مټو والا کس پکار دی چې کش سره دا 4 رګونه کټ شي. ځکه چې ذبح اوږدول حلاله په هغې کې وخت ډېر اخیستل، نو دا ټیک نه ده، مناسب نه ده. البته په مرۍ کې چاړه وهل سا د وتو دپاره په هغې کې سهولت پیدا کړي. حدیث کې ممانعت په بل ځای کې راغلی دی، هغه دا چې مثلا څاروی حلال شو او هغه سا وځي او په خېټه کې یا په ملا کې ورته په بل ځای کې چاړه ومنډې، چې بعضې خلک وایي چې د ملا په تیر کې ورته چاکونه نه باسي، نو دې سره زر ترې نه سا وځي. هغه کار کول نه دي پکار، هغه سیوایي تکلیف دی. یا څاروي نه لاسا نه ده ودي تر اوسه پورې خپې لتې ټکوي. بعضې اجرتي قصابان چې هغه راشي په هغه خو ناوخته هغه ته د محلې ټول څاروي ولاړ دي، نو هغه څاروي نه سا وتې نه ده او دی د هغې نه سرمن کوزول شروع کړي. نو دا مکروه ده، ځکه چې څاروي ته په دې سره سیوایي اذیت او تکلیف رسیږي. دومره صبر وکړه چې د هغه نه سا وځي، د هغې نه پس دې سرمن وباسي. یو کس تپوس کړی دی چې د جمعې په 2 خطبو کې که چېرې یو خطبه وشي نو واجب ادا شو که نه؟ او ادا شو. یو کس وایي چې بعضې خلک د حج د سعادت حاصلولو دپاره قسط ورکړی دی 50,000 روپۍ، د هغې څه حکم دی؟ نو حج چې فرض شي کول پکار دي، نفلي حج کول جایز دي، لیکن چې سړي سره خپل سرمایه وي نو په هغه باندې حج اسم فرض دی کول پکار دي. او که حج کړی وي او بیا هم ورسره پیسې شته دی، دوباره د حج کول نفل دي، دا جایز دي. لیکن په قسطونو باندې پیسې اخیستل قرض دي، او قرض پیسې د نفلي حج دپاره اخیستل دا ټیک نه دي. یو کس وایي چې الله دې نه کړي که چېرې د چا ایمان سلب شي نو واپسي څنګه ممکن ده؟ واپسي د مر نه مخکې کېږي او د مر نه پس نه. چې د یو سړي ایمان سلب شو، دی چاته دی وایي نه، فوراً د رجوع کې الله ته، او هغه ساعت دی فوراً کلمه ووایي، نه دی موس کوي، نه دی اودس کوي، نه دی بل یو کار کوي. ځکه چې ایمان د سړي سلب شي نو بیا موس نه کېږي. فوراً دی کلمه ووایي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. چې نور الفاظ یاد ایمان مفصل او مجمل دادم، یا الله پتا می ایمان دی، په فرښتو می ایمان دی، په دې می ایمان دی. دا الفاظ لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت فوراً ویل پکار دي، او الله جل شأنه قبلولو والا دی. بیا د هغې نه پس اودس وکړه، بیا 2 رکعاته لمونځ وکړه چې یا الله ما نه خطا شوې وه، زه رجوع کوم، ته زما د ایمان قبول کړه، چاته وایم. او چې کله سړی مړ شي نو د مر نه پس بیا نه واپس کېږي ایمان. یو کس تپوس کړی دی چې د حیات النبی عقیدې منکر او د قبر د عذاب منکر په هغه پاسې موس کېږي او که نه؟ د قبر د عذاب منکر پسې موس نه کېږي، ځکه چې د قبر عذاب دا ثابت دی، د تواتر نه ثابت دی، د هغې انکار دا نشي کولی سړی. قرآن پاک کې دلالتاً اشارتاً عذاب قبر ثابت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ثابت. کیفیت څنګه دی، د عذاب به څنګه وي، په دې کې بحث د ضرورت نشته، دا د اخبار احاد و ظنیاتو نه ثابت دي. او بله مسله د حیات النبی والا که هغې څوک منکر وي، دا هم مسلمه را روانه ده، مسلمه، لیکن د دې منکر کافر نه کېږي، ځکه چې رستو په دې کې بیا بعضې خلکو اختلاف پیدا کړی دی. لیکن د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات ته مبارک په قبر کې. حیات څنګه دی، دې بحث کې پرېوتو ته ضرورت نشته. یو کس وایي چې ما منښته کړې وه، نظر مې منلی و چې زه به 3 ورځې روژې نیسم، اوس دا فوراً ونیسم او که څه وخت پس هم نیوی شم. تا ته دا علم شته دی چې څه وخت پس به ته ژوندی؟
مرګ د انسان په سر باندې هر وخت ولاړ دی. هېڅ پته نه لګي چې څه وخت راپروزي. د کوره سړی بهر وځي او مړ شي. الله جل شانه تاسو ته اوږد ژوند درکړي عافیت سره او ایمان سره، لیکن د مرګ هېڅ پته نه لګي. چې کوم منښت دې کړي د فوراً هغه عملي کول پکار چې څومره زر یې کولی شي. یو کس وایي چې زما د ورور دکان دی، د میوې دانې جوس هم په هغې کې خرڅېږي او د کمپیوټر هم. او کمپیوټر چې خلک اخلي نو خلک په هغې کې ګانې بجانې او فلمونه وغیره ګوري. نو دا ورور مې ورته هغه ښیي. ما دا ورور هم مجبوروي او کور والا مې مجبوروي چې ته هم د ورور سره ودرېږه او د سره تعاون کو. خیر دی که د کمپیوټر کار نه کوي نو جوس ته ورسره ودرېږه. زه ورته وایم چې تر څو پورې تا دا فلمونه او دا ګانې په دې کمپیوټر کې نه پرېښي تر هغې پورې د سره نه ودرېږه. نو زه څه وکړم؟ که تا نه مور او پلار په دې خبره خفه کېږي نو ته جوس ته ودرېږه او ورور ته وایه چې ورور دا کار ګناه ده. لیکن کمپیوټر خرڅول دغه وخت کې نن سبا دا جایز دي، ځکه چې د دې څیز نه علاوه په هغې کې نور ډېر جایز کارونه هم کېږي. به هر حال خرڅول جایز دي او بعینه دغه شی پکې راایستل او خلکو ته خول او یا هغه سړي باندې خرڅول چې هغه بل کار نه کوي جایز بلکې دغه کار کوي، دا ګناه ده.